امام زینul abedin رحمت الله علیه خپل زوی ته نصیحت کو نو پنځه نصیحت یې وکړه وی بچیه د پنځو افرادو سره به ملګرتیا بالکل نه کې توجه شته بچیه د پنځو افرادو سره ملګرتیا بالکل مه کوه کنې ته به هم هغسې شي نمبر 1 بچیه د فاسق سره ملګرتیا مه کوه فاسق چې علی الاعلان ګناه کوي علی الاعلان ګناه پېژنې اوس مخکې ورپسې نه دم چې اعلانیه ګناه کوي زنام کې یو خلکو ته وایي هر جي پلان کې ځای کې مې دا کار وکړو پې باندې فخر کوي الله دې رحم وکړي خدای دې د دې نه وساتي دا ډېرې بدې جملې دي محترم دغه انسان فاسق دی فاسق سره به ملګرتیا نه جوړئ نمبر 2 بچیه د کنجوسو بخیل سړي سره به ملګرتیا بالکل نه جوړئ دا خبر ځکه بخیل د الله دشمن دی بخیل د الله دشمن دی نو د الله د دشمن سره څوک یارانه او دوستانه جوړي بخیل سره به دوستانه نه جوړي نمبر 3 بچیا د بیوقوفه انسان سره به مرګرتیا بالکل نه جوړي کنده بدله اوباسي اب په خپل دغه کې خلګي او کنده بدله اوباسي نمبر 4 بچیا د دروغجن سره به مرګرتیا بالکل نه جوړي کې بده باسي داسې بده کې باسي چې د سلو افراد مخ کې بده شرمنده کی او نمبر 5 د هغه انسان سره به تعلق نه جوړي چې هغه رشتہ دار ترنه څوک خفي په رشتہ دارو کې قطع تعلقي د چا سره رشتہ دار ترنه خفه دی نو هغه به تاسو چې انسان نه ویني والا خلک خفه دي تا به سره ځاکي د دې پنځو افرادو سره به بالکل مرګرتیا نه کوي محترم توجه شته او یو بله جمله پسې بله وایم د دریو کسانو نه به مشوره هم نالي توجه شته د درې کسانو نه به مشوره هم نالي مشوره ښه شی دی ښه الله مشوره کړې ده د چا سره د فرښتو سره وإذ قال ربك للملائکة إني جاعل في الأرض خلیفه فرښتې راجمع کړې الله ورته وی مشوره در سره کوم تاسو توجه شته دې جملې ته تاسو سره یو مشوره وکړم توجه شته مشوره وکړم دا خبره وکړم استاسو په صلاح کوم مشوره مې در سره وکړم سنت ادا شو که ادا نه شو نبی رسول الله چې به هر کار کو صحابه به جمع کړ نو رای به اغسته مشوره به کوله دا مشوره کول زما د رب سنت هم دی او د امام الانبیاء محمد رسول الله سنت هم دی خو بیا دریو افرادو سره به مشوره نه کې نمبر 1 د بخیل سړي سره به مشوره نه کې چا سره بخیل اپ خپل بخیل لري په دې مشوره کې به بخل وکي په دې مشوره کې به بخل وکي کنجوسی به پدې کې موکي نو سم مشوره نشي درکولې الله دې رحم وکړي نمبر 2 د مجلس کې اوس بخیلان نشته کنه مشوره مې سره وکړه بخیلان خو پکې څوک نشته الحمدلله ټول سخیان دي سخیان اواز راکړي الحمدلله وای سخی د الله دوستی بیا خدای دوستان ټول الحمدلله لکه چې اولیاء را تناسي بیا الحمدلله وای د بخیل سره اوس په تاسو د ثقافت ولګي 35000 شی مې اجي صاحب شی مې راتو کو دا څه ان شاء الله جوړ مې کړو دا سوي 35000 بل لاغلی دی اجي صاحب بیا ما ته ډېر سخت کاري وي ته اواز نه کوي ته اواز نه کوي مې که زه اواز وکړم د ما په خوله څوک ورکوي نه وي نه ورکوي نو او تاسو بیا اخلاص وکړئ ملګرو ښه انشاءالله خوښ هم ده دا انشاءالله ووایي چې ما ته اندازه ولګي کار کېږي ایسه بس تا بیل ډن دی ټیک ړه دې په ځای شو د بخیل سړي سره به مشوره بالکل نه کوې نمبر 2 د بزدل انسان سره به مشوره اپ خپله یېرېږي نو تاله به طاقت والا مشوره د کوم دی نه درکړي بزدل سره به مشوره بالکل نه کوې او نمبر 3 د حریص انسان سره به مشوره نه کوې کوم انسان چې لالچي هغه به په دغه مشوره کې هم خپله فایده ګوري او ذلیله کوي توجه راله دې خبرې ته دریو کسانو سره به مشوره نه کوې بخیل سره به نه کوې نمبر 2 څه مې ووي بزدل سره ستا توجه شته نو دویم چا سره به مشوره نه کوې بزدل سره نمبر 3 چا سره به مشوره نه کوي حریص انسان سره کوم انسان تاسو توجه شته دې جملې ته د دې دریو افرادو سره او امام زینul abedin رحمت الله علیه زوی ته نصیحت وکړه امام باقر رحمت الله علیه ته چې بچیه دې پنځو افرادو سره به بالکل مرګرتیا نه کوي او ما درته ووایي دې دریو سره به بالکل مشوره نه کوي دا دې ډن ته غورځوي او دا ستا دپاره د هلاکت سبب دی